دا د کوزدر تحصیل ادینزی باډوان غریس کلی بارکو د غریب ظریف خان بابا کچا کور دی د کمې دوه کمرې چې د 15 اگست توپانی باران په نتیجه کې د شپې 3 بجې کور شاته گاونډي ډنګي په آبادی خویدو سره په ضد کې راغلي دي چې پکې موجود 15 کسان جوبل شوي آبادی غورځېدلي او په کمرو کې موجود سامان تباه شوی دی او بیا چې څنګه باران وځرېدو د شپې نو د شپې په 3 بجې باندې بس به ما د پاسه نه دا یو ډنګه وه هغه راله او زموږ د آبادي وواله په دې کې چې کوم بیا نو 2 کسان په دې یو کمره کې وو او 4 په دې بله کمره کې وو دویمه کمره کې او په دې کې زموږ ډېر سامان چې دی نو هغه خراب شوی دی غرق شوی دی نو موږ دا وایو چې زموږ غریبوالی دی او که په دې کې حکومت زموږ سره تعاون وکړي نو ښه به وي سامان کې څه خراب شوي سامان کې الماری خراب شوي دي او بیټونه خراب شوي دي په دې یوه کمره کې چې کوم دی لکه سنګل کټونه او نور پکې هم پراته وو نو کټونه خو پکې ډېر خراب شوي دي او هغه دا لوښي پکې وو د استعمال هغه هر څه پکې خراب شوي دي غوړګي بشونه چې دي نو دا مات شوي دي پکې او نن سبا چې دی نو د غوړګي پیدا کول هم ګران دي د بش پیدا کول هم ګران دي نو په دې وجه سره موږ د حکومت چې دی نو د هغې ډېر دغه کوو ولې چې موږ ایسي صاحب ولا تانهدار را لېږلی دی مرزای را لېږلی دی راغلی دي انکوایري کړې ده او تحصیلدار هم راغلی دی انکوایري کړې ده بس ډېرې خبرې مال نورې نه راځي خو چې دا مې آخري دا عرض دی چې لکه په دې کې زموږ سره حکومت تعاون وکړي نو بس دونه به شي چې موږ پرې دا آبادي بېرته وکړو د ظریف خان بابا زوی عمر رحمان کوم چې د خپلې کور ودانې او 2 بچو سره په دې کمره کې اوده د خدای په قدرت بچ شوی او بچي جوبل شوي او یو بل رور چې په بله کمره کې موجودو جوبل شوی دی عمر رحمان څه داسې وایي زما حکومت دا عرض دی چې زما د دې آبادۍ واپس د جوړولو څه وس نه کېږي او 2 مې بچي یو په خپله 2 مې وروڼه او یو مې کور واله دا زخمیان دي پراته دي راته او د هغوی د دوایي د هسپتال مې هم څه وس داسې دغه نه کېږي نو که زموږ سره داسې حکومت د بیمارانو دغه تعاون وکړو نو ډېره مهرباني او شکریه د ډنګي د غورځېدو سره یو بل ګاونډي هم متاثر شوی دی د دې ماماګانو خو هم نسخان ډېر شوی دی د دې خواته زما یو کوټه ده او هغه د ګټو مټو وهلې ده او بیخي په راولیدو لکه دیوالونه میوالونه شلېدلي صرف لوېدلې نه ده د باډوان د سیمې سیاسي سماجي کارکون انجینیر واجد خان په هلو ځلو اسسټنټ کمشنر چکدره د یو ټینټ چټایې په شمول څه امداد متاثرینو ته رسولی دی خو کافي نه دی د ده وینا ده دا کم نقصان شوی دی نو موږ اول د الله پاک نه دغه شکر ادا کوو چې کم د هغوی د ماشومانو کم بچي وو چې هغوی ته الله پاک خیر کړی دی زخمیان شوي خو دي خو انشاءالله الله پاک به ولې صحت ورکړي چې په دې کمه طریقه په کټونو باندې په سړي باندې غوړګي او ملبې راشي او په هغې کې انسان بچ کېږي نو دا د الله پاک هغه کمالونه دي الله پاک چې د چا هغه ټیم نه برابر شوی نو هغوی له الله پاک دغه خبرې چې وخت نه برابر نو هغوی وفات کېدی نشي د دې دنیا نه تللی نشي زه اسرار خان ستاسو په دې خیبر نیوز په وساطت باندې زه خو اول د ایسي صاحب نه خو مې ګیله شته پکار ده چې په خپله باندې راغلی وي دلته یې ویزټ کړی وي خو بیا هم د هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ په یو ټلیفون باندې کوم د باډوان چوکۍ انچارج تانهدار هغوی راولېږل بیا تحصیلدار صاحب راولېږو د دې ځای باقاعده هغوی تصویران اخیستي دي د دې ځای ډیټا یې اخیستې ده په دې کې تقریبا 15 کسه زخمیان هم دي نو زما بجي هغوی خو دوی له زما خیال دی چې څه یو ټینټ او څه سامانونه ورکړي هم دي یوه چټایي ورکړې ده خو چونکې تاسو ولیدل چې په دې کې د دوی د دنیا کټونه مټونه هغه سامانونه ضایع شوي دي بیډونه ضایع شوي دي د چت پکې ضایع شوي دي دغه شان د لوښي لرګي سامانونه ضایع شوي دي نو زما به دغه یو درخواست ایسي صاحب ته نور کم زموږ د ضلع انتظامیه چې ده چې خصوصا دوی له خو د سامانونو دا بندوبست چې څومره زر کېدی شي چې دوی ته کټونه اویلیبل کړي دوی ته بیډونه اویلیبل کړي بل د دوی بسترې هغه پکې خرابې شوي دي د دوی پنکې خرابې شوي ګرمي د ماشومان دي چې دوی ته د هغې بندوبست وکړی شي
بیا د دې نه پس چې کم هغوی خو مونږ ته دا ویلي چې کم د دوی زخمیان دي هغوی ته به هم انشاءالله خپل ریلیف میلاویږي د هر زخمي په سر او کم چې د کور خبره یې کول نو هغوی وایي چې انشاءالله د دې هم چې کمې وځي هغه به دوی ته د حکومت د طرفه میلاویږي خو زما چې دغه یو درخواست دی چونکې په دې ملک کې ډېر غټې پریشانۍ دي کاروبارونه ولاړ دي د خلکو دیاړۍ مزدورۍ نشته د عمر رحمان دی لیدي دا زموږ کور کلی دی مونږ ته پته دی په خپله په لیبر ریټ د خلکو سره کارونه مارونه کوي چونکې 4-5 میاشتې وشوې د دوی هغه کارونه مارونه دا خواران بېروزګاره دي په خپل کور کې ناست دي او دا په یو داسې حادثه راغله چې زه وایم نن سبا زموږ غریب سړی په ډوډۍ پسې اریان دی په چي پسې اریان دی نو په هغې کې به دی د خپل بیماران د دې کور دا واپس سمبالښت دا خو هغوی ته ډېر زیات مشکله خبره ده زما د حکومت نه چې دغه یو اپیل دی دغه یو درخواست دی چې د دوی په دې خبره باندې خصوصي توجه ورکړي او د دوی دا کور د آبادۍ دپاره د دوی د بیمارانو دپاره د دوی سره خپل امداد وکړي بل چې د دې نه شاته د شریف لا دا کومه ډانګه چې راغورځېدلې ده هغوی هم د دوی دغه یو زموږ کور کلیوالي د هغوی هم د خدای تعالی جزانان دي غریبانان دي ما خو تحصیلدار صاحب ته هغوی ته هم ویلي دي هغوی د دغې ډیټ هم اخیستې ده نو ما وی چې د دې سره سره د هغوی دا کومه ډانګه چې راغورځېدلې ده نو پکار ده چې حکومت هغوی هم د هغې په مرسته کې څه ورکړي په هغې کې خو داسې څه نقصان خو ټول د دوی شوی خو نه د هغوی هم ډانګه راغورځېدلي ده هغه به واپس وال غواړي نو که حکومت د هغوی سره څه مرسته وکړي نو دا ډانګه به هغوی مضبوطه ووایي نو بله ورځ به د داسې صحافت نه د دغه نه به الله پاک د انسانان وساتي چونکې دا ډانګه چې ده نو په دغې هم پوره خرچ کېږي نو خدای مکا که دوی سبا په خپل داسې په خپله به هم ووایي خو بیا به راولیږي او په دې کور نه وس خو پکې خلک بچ وه او بیا به خدای مکه څه جاني نقصان به پکې وشي نو زما به د دغې دپاره هم درخواست چې حکومت څومره کېږي او زر تر زره د دوی سره د خپل تعاون وکړي د دې آبادۍ خوا او شا د لوېدلې په شمول موجود نور ډنګې څه وخت هم د سبلې حادثې سبب جوړېدی شي خرچ که سرکاري یا ذاتي مضبوطول پکار دي د ظریف خان بابا ودانۍ ته رسېدلی نقصان د قدرت تخوا آفتو خو دا آفت زمونږ دپاره امتحان دی چې د وس خاوندان او سرکار دی بیا د ژوند ځواک تېرولو څنګه قابل کوي محمد اسرار خیبر نیوز باریکو باډوان کوزدر